دا به زمونږ او ستاسو ایمان چې انشاءالله زمونږ په دې کلي کې هر رنګ مسلې راځي، هغه که د آیسو مسله راغله، هغه که د هوایي فیرنګ مسله راغله، که هغه د اجراګانو د ډمانو موزیک مسله راغله، که هغه په کلي کې د چا د تنازع او معمولي خفګانونه او دشمنۍ او طرفګانۍ وي هغه مسله راغله، نو دې مسلو ته به انشاءالله مونږ ټول په اتفاق سره په مینې محبت سره او دغه دا مشران څه دپاره راغونډي. نو دا الحمدلله د دې کلي د خیر ښېګړې دپاره او د دې کلي د امن دپاره، د دې کلي د ښایست دپاره، په دې کلي کې چې کوم دی د دیندارۍ دپاره انشاءالله دا کمیټي مونږ راغونډه کړې ده او په دې موضوع راغونډه کړې ده چې ما تاسو ته ویل په مختلفو شعبو کې کېږي، خو دا به یو داسې شعبه وي چې انشاءالله دې ټولو شعبو ته به د دې شعبې نه خیر رسي، دې ټولو شعبو ته به خیر رسي. زمونږ او ستاسو د دې کمیټۍ مقصد څه شی؟ نو هغې له راځم چې زمونږ او ستاسو د کمیټۍ مقصد به په دې کلي کې دا وي چې ډېر داسې کارونه دي چې هغه په اسلام کې ممنوع دي او د دنیا په رسم او رواج او په قانون کې ممنوع دي، چې هغې ته مونږ څه ویلی شو؟ هغې ته مونږ جي هوایي فیرنګ ویلی شو چې هغه اسم ښه نه دی، هر ځای کې هغه د نقصان بابت جوړېدی شي. په دغه هوایي فیرنګونو باندې د خلکو بچي یتیمانان شول، ښځې پې کونډې شوې، دغسې مالي نقصان یې هم شته او جاني نقصان یې هم شته. بیا د هغې نه غټه خبره چې نن زمونږ دا نوی کول دا ځوانان دا په دې نشو تماشو کې راګډ دي چې د ټولو نه غټه نشه دا د آیسو نشه ده او دا یو داسې بنیادي شی دی چې د دې یوې نشې د وجې د هر عمل ته جوړېدی شي. څنګه چې یو واقعه راتله چې یو زنانه وه او هغه د یو سړي نه 3 مطالبې داسې وکړي چې یا به ما سره بدکاري کې، یا به شراب څکي او یا به قتل کې. اوس د دې 3 وړو ګناهونو جرړه څه وه؟ دا شراب. ده صرف دومره وویل چې زه دا شراب به وڅکو، قتل زنا دا لویه ګناه ده، په دې شرابو باندې به زه ځان خلاص کړم. خو یقین وساتئ چې وایي کله ده شراب وڅکل نو ده د هغې نه پس زنا هم وکړه او د هغې نه پس یې قتل هم وکړو. نو ځکه دا د دې جرړه ده، د ایس دا نشې دا یو داسې عمل دی چې دی به تا زنا ته هم جوړوي، دی به تا په لاره کې شوکې ته هم جوړوي، دی به